سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد دوستانو د الله رب العزت نافرمانو و معاصیو کی د یو معصیت چې هغه د نارینه خپل شهوت پوره کوي ناجایز داغي نمونه او داغي حرمت او داغي د اضرار داغي د ضررونو د نقصانات بیان اوس دا ذکر کوم چې د دې اضرار او نقصانونه صحت لهم دي د بدن لوی نعمت په نعمتونو کې صحت دی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس پنځو سيزونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه حیاتک قبل موتک یو جن د مر نه مخکې غنیمت وګڼه خیره کن این فلان و غنیمت شمار و عمر ذا پیش تر کے بانگ بر آیت فلان امان نیک اعمال کوا تدی نمخ کی چې خلک وی فلانه خلاړو اخو وفات شو نو حیاتک قبل موتک او بل وصحتک قبل سقمک د ناجوړه کېدو نه مخکې صحت دا غنیمت وګڼه او بل وشبابک قبل حرمک ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه او بل وغناک قبل فقرک مالداری د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه بهرحال نو پای کې د صحت خبره هم راغله نو دا مرض چې دی نو د صحت ته نقصان رسي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اصلافهم الذين مضوا کله چې ښکارا فاحشه لکه دا عمل د قوم لوط فاحشه ده دا چې کله ښکارا شي او په ښکارا کولګي په دې خلکو کې طاعون راځي وبا لکه نن سبا د کرونا د نو وبا د نو دغه معاصي سیوا دي کنه بازارونه دې ډک دي کالجونه یونیورسيټي دې ډک دي او اوجریو بازارونه دې ډک دي بیٹکونه دې ډک دي نو دې کې به مرض راځي او په دې کې بیماری راځي هغه بیماری چې خبر دی په اسلافو کې نه وي په مخکینو خلقو کې به نه وي دا روایت د ابن ماجه دی او صحیح روایت دی یو نقصان د عمل د قوم لوط د الکانی توب د بغیرتای دادی چې د خپل خزینه بے رغبت شي د حرام خون چې سوکوالي دی بیا حلال تا ناراضي بیا دومره حد پورې ورسی چې د خپل خدي سره مباشرت او کوروالم نشي کولای یو ضرر د بدن د الرغبه عن المرأه د رغبه په سله کې چې عن راشي او من يرغب عن ملة ابراهيم نو په معنا د اعراض کا دویم ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه دویم نقصان دا دی چې ددو
کمپلی دی او دن په بدن کی کم مضبوطواله دی نه پای کی سستی راځي او خرابواله راځي حتی چې د دنه بیا دوی بول واړه بول رواني دی په ځان پیږي نو دیګ نو چې ما بعدو واسه چې کتلې پرتو کې ښا کړي دا د دې بل zarar دی ساجي به خبره کوي دی وی وفقد السيطره على المواد البرازيه بیا دې په غولو باندې طاقت د کنټرول نه وعدم استطاعه القبض عليها ولذلك تجد بعض الوالغين في هذا العمل دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنه بحيث تخرج منهم بدون شعور غول امتیازی تینا بغیر د شعور نه دی پویږي نو او بیا د نه دا بهیږي دریم نقصان دا د ټایپاید تبا دا مطلب نه چې باندې ټایپاید رااله جوړ دی دا مرض د نقصان کې دنا دا غي نور اسباب دي اسبابو کې ازدحام نه دی یو شی د پاړه ګډ اسباب کې دي شي خدا هم یو سبب دی د اسبابونه چې ټایپاید تبا داوم د دې علاقانی توب نه پیدا کیږي یو سبب دی داوم جی پېښ دایم یو نقصان دی د نقصاناتونه او بل یو مرض دی چې هغه ته زهري وي دا د وړو بولو په ځای باندې دانی پیدا کیږي بیا غرور دنه کلمو تمزی سینی تمزی معدی تمزی او رګونو تمزی خصیتینو تزی پنځم نقصان سیلان د سلسل بول چې کوم مرض دی نو د دې یو سبب د اسباب نه دام دی د دې په وجه چې دا راځي په دې باندې بیا د وګد باس کړی دی او بل یو مرض چې هغه ته ناشتا نمونه وي دا هربس یو بیماری ده چټول بدن خارخ او دارنګ چې د دانی دا پدی پیدا کیږي ایڈز بیماری چې دا په یورپی ممالکو کې امریکو کې دا طرفون ته ډیره زیاته ده ځکه کې دا مرض ډیر زیات دی داوم د دې د پیداوار دی د دې نه پیدا کیږي دا سينور د دې مرزونه دي چې هغه په دې سره پیدا کیږي لنډه دا چې دا د مرزونو یو جاله ده الله خصك لك حبك شيء يعمي ويصم اذا لم يكن للمرء عين صحيحه فلا غرو ان يرتاب والصبح مسفر یو سړی چې په خپل سترګه کې نقصانی وړوندي نه دې سبا خرړای او دې په کې شک کې ویله سبا نه دې راغتلې نو نقصانات د دې زیات دي او چې کوم خلق په دې کې مبتلا دي هغه دې نقصان ته اډو سر نه ګوري نو بیا دو صوبول الوقایه ولا علاج ذکر کړی دي ځکه دا ماهر کاردار چې هغه بیا علاج مخالي یو سړی په کې راګيري او الله ته توبه وباسي نو د توبې دروازه خو بند نه ده التوبه الندم او ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر
او انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم. او قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بعض ہر آن چی استی باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگہی ما درگہی نا امید نیس صدبار اگر توبہ شکستی باز گناہوں نوپز اللہ در خود نا امید در نہ او التائب من الذنب کمن لا ذنب له دو گناہ نہ توبہ استن کے داسی دو گناہ نہ پاکی لگے دچے گناہ ڈکڑے نے کمن لا ذنب له. او باب التوبہ تاسو بیا دا د احادیث کتابونو کی چکم باب التوبہ راځي ریاض صالحین کی شرائط داغی د پاره نو چې د کړه د تاریخ پیمان فی الحال پر خودل آئندہ کی قص کول چې نه بکو او چې پردے حق دی دنیاوی امور دی ناغه تاغه حق رسول ادا کول د چا غیبت دی کړه دی هغه تر رسیدلې دی درد منشه در داغه معافی غوښتل نه در رسیدل بس الله نه معافی وغواړه. نو یو علاج د دې لپاره توبه ده او توبه اخلاصی یا ایو الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا دا نه چې د نصوحا سړي غوندي توبه ور نصوحا یو سړیو الله وی چې داغه پشان توبه واسوي دی د باچا د لور سره بناس تو ځان نه خدای جوړ کړي یار دروغ په ګوتو سم جوړیږي کنه دلته حضرت محتمم سمي او زلدا په ماته اورېدل په لوډ سپیکر باندې دا ویل مې زاده حضرت جی دی یاد سوې حضرت محتمم سے ودا د باچا د لور سره ناس ته د باچا د لور هار روښه نه هغه یو ته چې دا تاسو سهیلیانو زما ملګرو پټکړ د تاسو تالاشي وکړي بربند تالاشي ته خو مذاکرو دا نه غته جوړ کړي و وای بس سم په اخلاص توبه او باسه نو مخکې بیا کسی کی دعا لاري یو وی مخکې بلې خڅه کراوه ته بس دې بچو کینی کدا بلا شي وی جلا دغه سره یو چې دا خو سړی ته خو دغه نه ته خو دغه او بل وی دا وی نه وی د سم په اخلاص توبه استلې و نو هغه دغه تی الله لري کو دغه وسره کو بس دا دغه شو په ذکر پدې دغه شو نو یا الله وی چې د داسې نصوحا کا پشان توبه واسي حضرت جی بیا خو توبه نصوحن پکارو دا توبه نصوحن مرکب توصیفی دی او نصوح وزن فعول دی فعول چې په معنا د فاعل مذکر مؤنث پکې برابر دلتم توبه نصوحا اخلاص مند توبه دا مطلب دی توبه برلب صبح برکف دل پر الذوق گناہ معصیت را خواند میں آیت سے استغفار میں تخلا توبہ 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 اوزله د گناہ نه ډک گناہ د پورې خواندي برزوبا تسبیح در دل برزوبا تسبیح در دل گاو خر این چنی تسبیح کے دارت اثر نو دی وی فیا ایها المبتلا بهذا الداء الله الله بالتوبه نصدق پر عبارت دی الله الله بالتوبه لکه څنګه چې رسول الله 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 فی اصحابی زما صحابه په صفات مو وای زما صحابه په صفات مو وای او په صحابیاتو په صفات مو وای نو دا خطیبان سزا مشهوري کړ داری جمیل استاد وی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته اے د نوابی لورو اے د نوابی لورو دا به د بینه دا به عزت نه او زه خضر رحمت الله علیه ولا جدن کار کړ د برابر اے ذکر بدی الله 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 بالتوبه النصوح فان باب التوبه مفتوح وبوارق الامل لك تلوح فاياك ايها المتمرد ان ياخذك على غرة فإنه غيور وإذا أقمت على معصيتي وهو يمدك بنعمتي فاحذره فإنه لم يهملك ولكنه صبور وبشراك أيها التائب بمغفرته ورحمته إنه غفور شكور. هذا ابن قيم رحمة الله عليه قول راغستري خوشحال شاء الله غفور رحيم دے تتوبہ باسا او گوردہ کی گا اے مشو مغرور بر علم خدا دیر گیرد سخت گیرد مر تورا
دغه ناکار عمل کوي توبه ته وباسه دا مو وایه چې بس وبک واسم خیر دی کنه غرب به یې ګورې په کته به تللی بیا پکې دا نشته دی. دویم علاج اخلاص. څومره چې یو سړی مخلص موحدي او توحید کې کلکي دومره به دی د دې معصیاتو نه په ډډه باندې. دلیل کذالک لنصرف عن السوء والفحشاء مخکې مې ویلو انه من عبادنا المخلصین. یوسف علیہ السلام بارک الله وی نو فاخبر سبحانه انه صرف عن يوسف السوء من العشق والفحشاء من الفعل باخلاصه فان القلب اذا اخلص واخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فانه انما يتمكن من القلب الفارغ. دا الجواب الكافي دغه کې دا ما قتل لري ابن قیم رحمت الله علیه. الکه د ازمه چې فارغ دی چې د الله په محبت کې مشغول دی به بل ځای ته نه ځي نه اخلاص ځان کې پیدا کول. دریم صبر او من يتصبر سوک چې ځان په زور باندې صبر کوي نو الله والا صبر ورکی. حدیث به یصبره الله بخاری شریف حدیث ته مسلم شریف. نو چې دې مرض کې څوک مبتلا دی الکانی توب کی بس ځان دې کنټرول کی او سلګ وخت به چې الله به دې بچ کی. فالصبر خصلة محمودة وسجية مرغوبة عواقبه جميلة. پښتانوي د صبر میوه خوږی واثاره حمیده هو علاج ناجع ودواء نافع فما اجدر بمن ابتلى باللواط ان يتزرع بالصبر ويتدرع به دا ځان ته صادر کی وان يتكلف ويوطن نفسه عليه نفس په دی باندې چې هغه امختکی ويتجرع من سدد مرارته ليذوق حلاوته. والصبر مسك اسمه مر مذاقته والصبر مسك اسمه مر مسك اسمه لكان مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. صبر چې دنه لري خوان واقع چې تریخ دی خو انجام چې دنه د غبین نه خوګ دی. سلورم مجاهده النفس مخالفه الهوى. نو کم اسباب د فواحش چې دي هغه اسباب پر خودل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. او نفس چې ده کنه دغه چې تصور کینو بس دی غاخلي. والنفس ان اعطيتها مناها فاغره نحو هواها فاها. سې جيبه خسته کول نه راوړي دله چې د امید ورکې بس دی ورزي په طرف باندې. نفسک مطیه د نفس مثال د چا دی؟ د نفس مثال چې دن هغه د سورلای دی. ان رکبتها فبها والا رکبتها. ته لکه چې کوم بابا تاسو بس چل وایسه چل درس کې سوال درته و. د نفس مثال د سورلای دی که په سور شو ډیره خدا کړي سوريږي در باندې دې سوريږي. اذا المرء اعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها طاقت الى كل مطلب. سخستان اقوال دور شعرونه دي تیراجمه کې دا پوره رساله ده. کله چې سړی خپل نفس له هغه څورګي چې دی غواړي نیمه نه کوي دې هر خپل مقصود ته بیا ځان رسوي ای بیا پریدي تا نه. او اذا انت لم تصل هوا قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك مقال. سليمان ابن عبد الملك دا یو شعر ویل دي چې د خواهش خلاف نه کوي د نفس نه دی راکاږي بیا د باندې چې دنو دغه راځي لکه نقصانات راځي. او یو بل څه شعرونه راوړي دي رب مستور ثبت شهوة فتعرى ستره فانتهك صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا.
شهوت چې دی را پټ کی کنه نو بس بیا بچې دی نو بے شرمه کیږي او صاحب د شهوت چې دی دی غلامي ده خو چې کله دی په شهوت باندې غالب شي نو دی بیا باچا ګرځي بیا باچا ګرځي پنځم علاج استشعار اطلاع الله بس دی باندې ایمان اولر چې الله دیکھ رہا ہے صوفیاء کرام اغی خلوت در انجمن چې په مجلس کې ناست خوستا دا چې دنه سده په زړه کې وی چې ما الله اینی ما الله اینی مراقبه کې یو د مرګ مراقبه ده بل د الله چې الله زد الله په قدرت کې د الله په علم کې الله زما الله ما باندې حاضر ناظر دی هغه ما ګوري نو کته په اوسلخانه کې لیجئے کته په بیٹک کې لیجئے کته په اجره کې لیجئے کالج یونیورسٹی کې لیجئے بل ځای کې لیجئے خدای مکه مدرسه کې لیجئے الله خودی نه الله نه پنا نه او چې دا کم کوي نه دی چې ما الله کې نه ستانه خو لوی کافر نشته لوی بيدین نشته دی دی وای دا سنو ما فإن اعتقد هذا الشخص أن الله لا يراه فهو كافر بالله عز وجل وإن كان يعتقد بأن الله يراه وهو مع ذلك مستمر على فعل تلك الجريمة فلا شك أنه ممن قل حياء من الله وممن قل وقار الله في قلبه وقار الله في قلبه استاپز لکه د الله قدر نشته تاکي حیا نشته چې ته ګوري چې ما ته الله ګوري او زما الله ما ايدي ابي ابتدا کار کوي واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني کله چې ته ګناه باندې تیار کې ځان نشي او نفس دی بللی ګناه ده نو حیا وکا د الله د قتلونه او د نفس توایا چې هغه ذات چې دا تیارې پتا کړ پیدا کړی دا او زه په دې کې دنه دا کار کوم هغه مینی نه کوم دا کار سخسته کماری خبره نه ده کړی دا شعر ډېر کمالی دی واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني هغه ذات چې زی پیدا کړي دا تیاری پیدا کړی هغه وایي شپږم علاج امتلاء القلب من محبت الله عز وجل زړه د الله د مینې د الله د محبت نه ډکول د جزله د الله د مینې د محبت نه ډک نو بیا ته ګورم بیا به خود چې دغه د محبوب نافرمانی باندې کوي و علاج محافظه على الصلاه جمع سره مسکول مع جماعت المسلمین ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر شیخ الاسلام وی ابن تیمیہ رحمه الله فان الصلاه فيها دفع مكروه والفحشاء والمنکر وفيها تحصيل محبوب هو ذكر الله او وم علاج چې په دې مرض سو مبتلا زنا کې دي شنو کې الصوم علاج ول روزه ده روزه حدیث پاک کې راځي اما معاشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج اې دو ځوانانو جماعت چې د واده د خرچې طاقت دی واده وکړه فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج نظر به ښکته ردو ته باندې ګوري او فرج در ساتي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجا د واده خرچه نشي برداشت کولی روزي نیسه دادا سیده لکه ټکوري لکه ټکور چي او ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذي اضمن له الجنه چا چې مال د دوه سيزونو ذمہواری راکړه زور د جنت ذمہواری یو د جامو ترمنځ چې دا جبه ده او یو د پتونانو ترمنځ چې هغه قبول دبر او دغه دي دا قضای حاجت زیونه دي او دغه شرمګاګانی دي نهم علاج الاكثار من قراءة القرآن دیر تلاوت د قرآن کریم قرآن د الله د طرف د دسترخوان دی راغلی او انعام دی راغلی دی نو وی فما احرى بمن ابتلى بهذه الفاحشه ان يتداوى بالقرآن فيكثر من تلاوته وحفظه وتدبره وعقله حتى يصح بذلك قلبه وتسكن نفسه چې دې تدبر سوچ او فکر تلاوت او ترجمه تناست درس تناست تو ګوره او خپل دې برابرۍ
دا قرآن قانون دا دی او لو طهرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم عثمان سے وہی رضی اللہ تعالی زونم پاک شول د رب د کلام نه ماړه نشي ماړه بنشي لسم علاج الاکثار من ذکر الله دا الله ذکر ډیر کول الا بذکر الله تطمئن القلوب یو لسم احفظ الله يحفظك دا الله اوامر اغا عملی کول د نواهی نظر ساتل بس الله به دې ساتي او دولسم جلتی وعدتا رستواله پکې نه کول دیار لسم داغه حور غټو سترګو والا تذکر الحور العين تاخرت ایر کړه دي داغه نو محروم شي او سوار لسم غض البصر د نظر حفاظت کول د نظر حفاظت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ایاکم والجلوس علی الصعودات بلا رومه کې نه صحابه یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بود زمون خدا سي اجري بیٹه کې نشته نه مونږ کله ضرورت د جناسيو نبی رسول الله ټیک ته بیا غوري لار حق ورکو یسو چارلار رو کشي غ تلار خایا سلام کی جواب ورکوا او د نظر حفاظت غض البصر دا الله سره مینه پیدا کړي زړه کې قوت پیدا کړي نفس کې خوشحالي پیدا کړي او بنزل لسم البعد عن المشروع المحبوب د دې کاپ و نون هي دې بے غیرت نه لري کېدل کاپ و نون هي کنه دا مابون مفعول د مفعول نه لري والی غیر زمان پیسې ګټي بے غیرت دلا ددن لري والی د خبرې دی ناوري ځان دې لري کی ورې مجنون عاشق لکه اسره دا وتزودت من ليلى بتكليم ساعه فما زاد الا ذوف ما بي كلامها بیا به بس خرابای دي د ظهير اشعارم دي اذا ما شئت ان تصلو حبيبا فاكثر دونه عدد الليالي فما صلى حبيبك غير نقي ولا ابلا جديدك كبت زاني هغه دا مطلب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زنا العين النظر دسترګو زنا غلط نظر کول وزنا اللسان النطق د جبه زنا اغا غلطی خبرې کول دي وزنا اليد البطش او د لاس ګنا اغلس لاس چول دي وزنا الرجل الخطا قدمونه غستل د زنا ځای ته وزنا الاذن الاستماع د وګورو زنا اغا د داسې خبرې او والفرج يصدق ذلك ويكذب فرج کو یا تصدیق کی یا تکذیب کی بخاری شریف شپاړسم لریواله د هغه سيزونه چې هغه سړی کې داسي د ګناونو شوق پیدا کوي دا پیدا کوي لکه د خود سره اختلاط دا دکانونو والا سره داسي دکان خدای دې غر کا پرده راګي خود سره داسي دنه ا د ګور راګوري دې ا د کانو سره مردان دا پشان د امرودي کړ امرود دا کچا لکان بلکې دا لګ لګیره چې راغلي دیم دنه وبدار ساتي او فلمونه د دین ځان لري کول د غانونه دین ځان لري کول دا ټول څه ذکر کړی ساجيبه خبرې کړی او تا ته چې سوداکاری عادي هغه سره تعلق پرې کول کټ کول کیسټي ماتول دا په موبایل باندې په فیسبوک باندې دا په تصویرونه دا ټول ګوري مفتی رشید احمد رحمت الله علیه لیکلي دي چې دای کی ګناه د عام زنانه قتل زیاته ده ځکه چې عام زنانه ته ګوري نو څوک براشي سره بخکته کې دي کې خاصو نشته بس پاڼه هغه بواړي کنه بټن بواړي وسو اے شنو وای اے شنو الله نه پټ نه کنه خدي دراړو دي لکانه 60 بربند تصویرونه چې دراغه ورکه ګوري حد کړه دي خلکو او خلکو داسې بے غیرته الکان دي ځاله د کته د بر تصویر باسي په داواري ورکه نه بار ورکه جنکای وباسي ورکه بربند ورکه د سینو ورکه د هر څو ورکه الله 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 الكبائر دوش په تبع صفحه کې د حسن ابن زکوان رحمه الله قول ذکر کړ دي لا تجالسوا اولاد الاغنياء فان لهم صورا كصور العذارى فهم اشد فتنه من العذراء د مالدارانو د بچو رضا ساتي د دې داس حسن ابن زکوان رحمه الله لا تجالسوا اولاد الاغنياء فان لهم صورا كصور العذارى د
د دې داسې صورتونه شکلونه لکه د پیغلو جنکو فهم اشد فتنه من الازرا دې په فتنه کې د پیغلو جنکو هم زیات ناکاره دي البعد عن المثيرات عموما ديار لصم الاشتغال بما ينفع وتنجب الوحده والفراغ وزګارتیا نه ځان ساته ځان لواري نه ولې اندو چې زګار شي بیا جوړ خصيتين طریقه نه نو چې ځان له سیناستي یو اسکارو کې استقبال شیخ سره تعلق دی هغه بیا وحدت بیا کمال ته سره ورسېږي ځان لواله غوړي بیا ذکر او اسکار کې الله سره تعلق اصل لوازم کینا کار کړي گیا عمر رضی الله تعالی حکم جاری کړو وګور روزګار مونږ نه یا به د آخرت په کار کړي گیا یا د دنیا په کار کړي نو چې د آخرت یا د دنیا کار کړي گیا یو بس د هندو په شان روزګار نه کړ یو دا سوچونه فکرونه بدی نه دا زرزری لګوا اطلسم د وساوس شیطانیه او دفع زړه کې سراجي هغه دفع کول نور لسم علاج کلکه اراده کول او نا امید کېدل نه د الله د رحمت نه شلم علاج علو الهمه همت مردا مدد خدا او همت بلند دار کی نزدیک خدا و خلق باشد بقدر همت تو اعتباری تو همت چت کا الله الله دائم ډېر خپل خبره ذکر کړل فعلو الهمه يستلزم الجد والاباء بیا خپل تاکید کارونه چې دغه راځي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی ولو علمت ان الماء البارد یسلم مروءتی لما شربت وای زما دوره هم دې کنه چې یا خبره سړی گزار نه کی او چې دا زما غیرت ختمي کنه وي دا سي همت راګشته چې زبدو او بو یا خبره مې خلوم نو ولر اسه همتي خلق منصور هروی دادا هروی سے اشعار ویلی خلقت ابي النفس لا اتبع الهوى ولا استقي الا من المشرب الاصفى ولا أحمل الأثقال في طلب العلا ولا أبتغي معروفا من صامني خصفا ولا أتحرى العزة فيما يذلني ولا أختم الأعمال كي لا أرى صرفا ولست على طبع الذباب متى يزن عن الشيء يسقط فيه وهو يرى الحتفا زه پیدا کړی شوی یم چې زه به د دې نفس نه انکار کوم د خواهش تابعداري به نه کوم او صفا به بس کوم جایز کار به کوم او زبا چې دنو ما باندې چې غرقاوي چې نو دا غرض چې دنو دا خېته منه کوم لکه ګناه کې می واره چې او زه هغه د عزت نه کوم چې ما ذری لکې او بیا به زه بیکاره منو زه داسې کارونه نه کوم او زه خو سمچ نه یم مچ چې ته شړی نو دې راضي او په اک کشي کې به غورځيږي مړ شي په کې خو بسای کې راغورځيږي نو ته مرداري کې په دې ګناهکار کې زه بیا هم دې لازم وای کمال یې کړل زه بیا هم دې کارونه لازم نه لازم دې لازم او یوشتم ځان ساتل د علاجات غریبون چیرې کچره ما دا کارو کو زما پینځه روزي په ما نظر زبدا کوم بیا باغم نه کېدا بم پرې دیننو خبر ځای تر رسیدل دویشتم حیا فالحياء كله خير والحياء لا ياتي الا بخير الحديث الفاضل والحياء خلق الاسلام او الحياء شعبة من الايمان من شعب الايمان دا حیا دار کې راواله حیا په دې سره دي چې د رسول الله اسلام سیرت وګوري صحابه او صحابيات سیرت وګوري او د حیانا کو سیرت وګوري او د حیا چې کومه ثمری دي هغه د تبخه ته او د حیا او حیا چې وسره کیږي کمیږي هغه کار نه کول هغه خبره نه کول او بل د نیکانو سره کې نسل د حیا والا سره کې نسل او زور زور ځان کې حیا راواله بس په خپل بکار کې وهب بن منبه رحمت الله علیه وی اذا كان في السبي خصلتان الحياء والرهبه رجي خير چې ماشوم کې دوه خصلت یو حیانا کی او بل یریږي بس د پیش چې دا خیر والا د کې به خیری نشته اسمعي سوي سمعت عربيا باندې چې میوارد یقول من كساو الحياء صوبه چاته چې حیا خپل جامه واچول لم ير الناس عيبه چې د حیا د باندې خپل صادر واچو اذا المرء لم يل بس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لا عاصيا ورب قبيحة البرمة أشعار كان او بلدا درشتم ستر کول
عفت او ځان بې پردې کول نو دا کرکټیان دا هاکی والا دا سکواش والا دا غټ کوناټي ښکاري په دولاري ښکاري غرق نه شوي یا نو کوه دا شی غټ جامې جوړ کړه چې کته تر پنډۍ پورې تلې کلاوي چرخري پکې نه واو منډې کوه تر نوم پورې ځان پټ کوې منډې ووه نو دا به کرکټ وي دا به چې دی نو ولیبال دی دا فوټبال دی هر څه به ښکاري لوړې جوړې به هر څه ښکاري نو غرق نه شوي د دې نه ځان وساته که نه هلته بل ته یو خیر او دا وړل سره سره دی وای هغه په دا کې اخته شي لکه په مرض کې اخته کي او په دا کې اخته کي الله څلېرویشتم الاعتدال في التجمل وترك المبالغه خصوصا من الاحداث الکه ځان کې ډېرې ګوتې مه ووایي دا زه جواب کړم ځان کې ډېر دا هلکان چې ځان ډېر سنبالي دا اوسني هلکان سړی وایي چې که د واده کولو وی دی ما په ډولۍ کې کېنولی چې واده کړی بې ځانه داسې به ځان کې ګوتې وایي زما خیال دی کریم هم لګوي دي سرخیان هم لګوي هر څه کوي یا څه عجیبه خبره زکریا رحمت الله علیه آپ بیتی وګوره آپ بیتی کې لیکلي دي یو ځل ما ځان ډېر صفا کړو لار والم السمع ہوا داسی والے چپرا بن رہے ہو معشوق بن جاتے ہو معشوقہ جوڑی گی کو دالک کچھ شاٹ شبڑی دا خون گی ہاں دام ندا چه طالب اس خوا بوئی دا نزی اس خوا گن دی لگا خیر الامور اوساتو آگا خدا نزان کی گوتی مو آئے بیزای گوتی مو آئے دالکان بزان دا ساتا لکا او پیندشتم دا ٹوکو ٹکالو نزان ساتا او کنا دا ٹوکی ٹکالی بیا سڑے بلشان کی لگا فإياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والدنس سد النزلا ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويرثه من بعد عزته ظلا دا سړی بیزت کی او لا تمزحن واذا مزحت فلا يكن مزحا تضاف به الى سوء الادب شپږشتم علاج د خپل ځان سره حساب کول د شپې ځان سره حساب وکمان سو کړ د الله د رضا او زب سبا الله ته ورزم سبا وایم وتا ویشتم علاج النظر فی العواقب اغم دغه دی ځان سره حساب او په انجام باندې سوچ کول پیش کنه په دی باندې تفنل دا لذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاسم والعارام تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار او یو علاج داوم دی چې ومن العلاجات ان يدرك المبتلى ان هذه الشهوه لن تقف عند حد دې داوم ځان تراوري چې دا شهوت خود ما پوره کیږي نو دا بسنګ چي وانك ما تعطي بدنك سؤله وفرجك على منتهى الذل اجمع دې خو دې لګي او یو کم دیر شم علاج د ناکار خلقو نه لريواله او د نیکانو سره ناست مجالست دو اخیارو تا توانی دور سو از یار بد حق ذات پاک اللہ الصمد یار بد آرت ترا سو اے جحیم یارنے کو گیرتا یا بے نعیم او تا توانی دور سو از یار بد مار بد بدتر بود از مار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنہا ہمی برجا زند یار بد برجا و برج ایما زند اذا كنت في خير فصاحب خيارهم اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي فان كان ذا خير فصاحب سرعه وان كان ذا شر فجانب تهتدي عن المرء لا تسال واسال قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي د ناکار ملګری نه لري بوسي او دیرشم علاج د مریضانو تپوس جنازو نتلل د قبرونو زیارت او دمر نرستو چې سراروان دی هغې باره کې سوچ او فکر او یو دیرشم علاج که تاله څوک زوره نه درکوي چې ما سره دا کار وکړې دا چل به وکړم بس پروا به زه سړی وای غریب الله ټول دله چا کړه عجیبه خبره کوي والابلاغ عمن حدد دا اکثر دا شي که نه یاره بس مالا په زوره راسه نه سړیا په زوره زه ته مړ به شي که نه جوړ ځي به من قتل دون مالی و عرضی په شهید نه دی او دو دیرشم علاج د عفت او د تایبینو قصې لوستل د عفت او د تایبینو د توبه کوونکو او دریشتم داسې کیسټ اورېدل لکه دا اوس غلط د پر سره استعمال دا وره کنه داسې کیسټ اورېدل چې هغه فائدہ درکوي زمونږ د مشایخو مشایخو د اشاعت التوحید و سنت دا غي د موږ اکابر راواله او تر کته پورې دا کیسه دی اورته ستا ژوندۍ کې انقلاب راځي الحمدلله دا ولې موږ طلبه کرامو ته درس کوو
د قران او د حدیث او د صلحاو خبري جوړیږي قطره قطره سے دریا بنتا ہے او سرور د شمت دل اغا علاج هغه چا تخپل حال باندې کول چې زه بس دی ګناه کې مبتلا مال علاج وکړم اشتری ډاکټران دا استادان دي د دعاګانې کوي کنه او 15 علاج الدعاء الله نو مختلف من اكبر الادويه المعينه على التخلص من هذا الدعاء والتضرع الى الله عز وجل لا سيما في الاوقات والاحوال والاوضاع التي هي مظنه اجابه الدعاء لقد اذان اقامت تر من الدعاء د شپې تهجد په وخت کې دعا او د سجدو کې دعاګانې د جمعې په اخر وخت کې دعاګانې دا ټول علاجونه خو دي خدا کو نو خدل شاپور شاه رحمت الله علیه راواړو ما ساجيبه نقطې ذکر کړ دي یاره یې لګوا زر بس موضوع ختم شي الله والذین والله مورزون الله دی غریق رحمت کی الله دی وبخي شرک اعتقادی نه کوي یو معنا شرک اعتقادی نه کوي او صوفیا وای چې لاوا لګوا رب دې کې به وګور لغو تعلق د غیر الله ته دا تعلق یو محبت بل عشق فرق دی ګوره یو محبت بل څه دی محبت یو هغه چې سړی محبت د الله ته چې سړی محبت د الله تنزدیکی دا محبت د غیر الله مستحب دی لکه محبت د عالم ربانی بل هغه محبت د غیر الله دی چې سړی د محبت د الله نه لري کوي دا حرام دی لکه محبت د مشرک عالم د بریلی د شیعه د قادیانی مولیان دا څه دو ناکار سره او دریم هغه محبت چې نه سړی لري کوي او نه چې نزدیکی لکه محبت د مباحات دا محبت کول وړي او عشق د الله ناجایز دی عشق د الله سره اوس د عشق محبت پر چرته چې د اطلاق د عشق راغلی په اولیاء دا غینه پرتی محبت مراد دی دا پر اعتراض کوي چرګه د پلانکی ولی سره د پلانکی عالم عشق وي د کامل محبت دی مراد دی عشق د زړه په پرده کې دنه نوي او محبت بهر وي د پردو سبحان الله پر جو کنه عشق د زړه کې دن نزله کې دن بمینه د الله سره قد شغفا حبا او نبی اسلام فرمایي کما زال الخلیل یعنی معشوقه جوړول نو ابوبکر بعدما معشوقه وي لیکن معشوق زما بيد باری تعالی نمبر 19 مشکار شریف حدیث نو محبت خدای نبی اسلام د ابوبکر صدیق سره وو خو سمانه دا محبت زما عشق ته نه رسیدلې چې زه د خبري ارسه منما او مان الله پاتې شي دا عشق نه دی دا محبت څنګه خسته پراګي کړی محبت د زلنه پردونه بهري عشق د زله په دنو پردو کې دنه نه زله پردو کې دنه نه میره بس صرف د الله سره دا مطلب د شاه بشیر رحمت الله علیه عشق د غیر الله بیا دو قسمه دي اوس چې کله عشق را محبت د نزلت استا غیر الله وګرځیدو کچاله وګرځیدو نو بیا وی یو کسبی دی د دې وجود او دوام ډول حرام دي چې ځان کې ګوتې وای تا ته چا ځان ګوتې وجود هم حرام دي دوام هم حرام دي او بل غیر کسبی دي ناسا په نظر دی ولګي بس ورلړی پی نو د دوام حرام دي د دوام سره حرام دي اختیار راغل دی به لیکل طرق ازاله عشق غیر الله چې کله د غیر الله سره ستاد نه د زلف پردو کې مینه دا غي طریقې د ازالي سدي نمبر 1 تصور د قیامت چې باری تعالی وایي چې اے احمقا د چا سره دی محبت کړی دی او زه دې پرې باندې ما تا د زلف محبت سره کو کمقلا دا خو زه پکارو سبحان الله دویم مطالعه کتب چې په تعلق د الله مذکوري هغه کتابونو مطالعه چاہیے چې د الله سره تعلق ذکري دریم مجلس د عالم ربانی چې د الله سره تعلق فضایل بیانوي چې هغه د الله سره تعلق د فضایل او سلام لا اله الا الله زر واری ویل په ظرف سره نبی یې لیکلي دی فائدہ ظرف کې ثواب غنل بدعت دی دا یو ذریعہ د حضور د ذلت لا اله الا الله روغ وره خطیز نه ځان سره لا اله الا الله په دې الا الله کې د ذلت خط توجه کی ځان لږه کې ناس ته چغې نو خطیز نه مجلس د دې له مقررون ځان نه ناس لیکن ازلا دا راوالي نمبر 5 دا دعا ویل اللهم طهر قلبي من غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا يا الله يا الله يا الله دا دعا ویل شپږم قطع تعلق دا ماحود سره حکم چستا ما دا سره جنگ کول وم ادعای جنگ ور سره کو چې خاله میرانو شو کې نه ور هغه چل سره چاکړي ځ مردار برمانو کوتک میلو ځه دا وګوره بس خبر به ختم شي نو بیا وی چې دا کوم ځای کې کدا طرق مستعمل کوئی شخص ځای نشو او دې په خپاو نو معذور دی نبی رسول الله فرمای من عاشق ذوفا او صبر وکتم ما شهیدا
دا په ډېرو سرودونو څوم دا ماته پته نشته چې که چېرته بیا هر څه دې وکړو بیا نه بس بیا به جو شهید مړ کېږي نو پوهېږې که نه او که ازاله نه کوي او دی پې خوښ وي چې نه یاره دا خو بس دنیا ژوند دی عیش کول غواړي مزې کول غواړي نو خطره د سوی حاتمې ده خطره ده چې ته به کافر مړ شي ته به څه مړ شي بیا په دې باندې دا شبیتانی رحمت الله علیه یا محیط الکل یا کهف الورا یا الہ العرش یا رب الثرا کن انیس القلب اختم لی بخیر انت حسبی انت کافی لیس غیر یا محیط الکل اے آغا ذاتا چې هر سستا په ګیره کې دي یا کهف الورا اے زائد امن د مخلوق اے د عرش مالکا اے د تحت الثرا مالکا کن انیس القلبی زماز نصر تا انیشا زماز لکه خپل تعلق پیدا کا وقت لی بخیر او زما خاتمه په خیر کا انت حسبی انت کافی لیس غیر تمال کافی نور څوک نه کافی نه دي نو اختم لی بخیر نه شیخ صاحب ابو شیخ استدلال کوي چې عشق د الله سبب د حسن خاتمی نو عشق د غیر الله سبب د سوء خاتمی اعوذ بالله منها عشق د غیر الله سبب د سوء خاتمه دی په حالت د کفر کې بچیدل هغه مړ شي دارونو په دې مسله باندې بحث کولو زما اغرونو ته چې هغه دا आवाज اوري دا عام کوي دا اوچلوي کالجونو ته یونیورسيټو والتا الکانو ته ټول ته ورور سوي او دا واوري او زمونږ د اکابرو د مشایخو درسونو کې شرکت وکړي الله به دنیا او آخرت خسته کی الله رب العزت د دین د زده کړې او پاغي په اخلاص سره د عمل او د حسن حاتمی زما استاد مقدر وګرځي او الله دې موږ له د خپل رضا کارونه نصیب وګرځي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین